زه ډاکټر کوثر او منیټرینګ افیسر اختر منیر صاحب او بریډ امپروومنټ افسر چې دی نو لایک صاحب مونږ وزټ وکړو د سیب ډیری ریبټ فارم نو په هغې کې مونږ یو بنیادي شی ولیدو هغه دا چې ماشاءالله د پاکستان خلکو کې جس شته چې یاره د را روان وخت دپاره مونږ چې کوم پروټین ګیپ دی د هغې مختلف الټرنیټیوز دي چې لکه څنګه شیپ اینډ ګوټ فارمنګ کېږي یا بیف فارمنګ کېږي نو په هغې کې بنیادي په لوکل ویلیج باندې او په رورل لیول باندې او په هاوس لیول باندې په هغې کې چې دی نو دوی څه وکړو ریبټ فارمنګ کړی دی چې د دې دپاره نه د زیات ایریا ضرورت شته او نه د زیات چې دی نو د انویسټمنټ ضرورت شته نو ماشاءالله دی چې دی نو ډېر ښکلي دغه دلته پاکستان کې انټروډیوس کړي دي امپورټډ هم دي چې په هغې کې چې دی نیوزیلینډ ریبټ دي زموږ خپل لوکل هم دي او چلچلا هم دي کیلیفورنیا هم دي نو دې سره څه کېږي دې طرف ته به دا خلک راغب شي او چې کوم دې طرف ته راغب شي نو دا به بیا یو بریډر فارم وګرځي لکه څنګه موږ سره ډاکټر صاحب دی دا د بریډ امپروومنټ چې دی نو سیکشن افسر دی نو په هغې متعلق باندې هم موږ دا راغلي یو چې څنګه به د پاکستان دا خلک څنګه به زموږ ته د علاقې دا خلک چې په هغې کې عادل صاحب چې دی نو دا انیشیټیو اخیستې ده او ته دې دپاره اخیستې ده چې خلک دې طرف ته راغب شي او د پروټین دا کمې د را روان وخت دپاره په 2080 کې او په 2060 کې دا کمې پوره شي انشاءالله نو موږ هیله لرو انشاءالله دا فارم به چې دی نو یو ماډل فارم ګرځي که خیري او په بریډ باندې هم کار شروع دی او بل دی دا کوي چې کوم امپورټډ بریډ دی راوستي دي نو هغې سره چې کوم زموږ پاکستان کې لوکل بریډز دي په هغې کې یو انداره چې انګورا ډیزاین هم دی نو دوی څه کوي چې هغه خپل د پاکستان بریډ چې دی نو ډیولپ کوي چې لکه څنګه پولټري ډیولپ شوه نن لګارهان ډیولپ شو دغه شانتې برایلر ډیولپ شو دغه شانتې هوسین پریزن ډیولپ شو نو دغه شانتې د عادل صاحب چې دی نو دا کوشش دی او دا خیال دی چې انشاءالله موږ به پاکستان کې هم ریبټ چې دی یو ډیولپ سیکشن جوړو انشاءالله تھینک یو